باغین شو نن عیسایان په موږ باندې اعتراض کوي. پرون ما هغه ویډیو کتل سیمسون جون په نوم باندې یو آیډي ده یو مرګ راولي هغه په اسلام باندې اعتراض کوي. یاره د اسلام وای د ساينس قران کریم وای د ساينس د قوانینو نه خلاف دی. موږ یو د ساينس د قوانینو سره د قران یو نظریه هم خلاف نه ده. ته اوس په قران باندې نه پوهیږي نو چې په قران باندې نه پوهیږي ته په قران باندې اعتراض کوي. ستا خبره مسلمه ده یو ساينسدان د په قران باندې اعتراض وکي به موږ منو. حالکه موږ د لدا خودل شو چې عیسایانو ساينسدانانو په دې کتابونه لیکل لکه یو واقع ما ذکر کړو ډاکټر مورس بوکای په نوم چې دا د شاه فیصل مرحوم ذاتی معالجو هغه به کتاب لیکلو قرآن ساينس اور بایبل. دا کتاب تاسو ځان له ډاونلوډ کړئ په بازار کې خدا نه ملويږي ځان له په ګوګل کې سرچ کړئ دا به تاسو ته پته ولګي. هغه وایي چې په قرآن کریم کې د ساينس متعلق څونه مشاهدات دي څونه وایي د فلکیاتو مبارک آیتونه دي دا بالکل صحیح دي. په بایبل کې دغه دي څه دي بایبل وایي دغه نه خلاف دی د فطرت نه. ولی ما درته وضاحت کړو کنه دا ګیلویل چې عمر قید کړو فرانسیس بیکن او داسې نور فلسفه دا چا کړو دا خو د هغه فطرت د قوانینو ناغوي خلاف لګیو عیسایان. اوس عیسایان پاسي کې په منګ باندې بے ځای اعتراضات کوي. منګ دوی ته وایو که د ساينس په مشاهداتو باندې راشي تاسو خپل عیسی علیه السلام ته نشي ثابتولی. منګ وایو دا معجزتن الله پیدا کړي بغیر د پلار نه. ساينس وایي ساينس وایي چې د زنانه د سړي او د ښځې ماده سپرم دا چې یو ځای شي دنه به ماشوم پیدا کړي. نو هلته خو د بیبي مریم چې هغه پیغله وه څه پیغله وه د هغه نه دا بغیر موږ دا نظریه ده چې دا بغیر د معجزتن پیدا شوی دی. څنګه چې الله تعالی آدم علیه السلام بغیر د پلار او د مور پیدا کو الله په دې قادر دی داسې عیسی علیه السلام بغیر د پلار پیدا کو. دا خو زموږ نظریه ده چې بالکل صحیح ده. اوس که موږ تا باندې اعتراض وکړو چې ستا بایبل د ساينس نه خلاف دی بیا به څه کوې. نو موږ درته وایو چې قرآن کریم دا د ساينس کتاب نه دی او که ته بایبل وایې چې راځه نو بایبل خو تاسو خپلو چا رد کړی دی ستاسو خپلو فلاسفو ګیلیل رد کړی دی فرانسیس بیکن رد کړی دی. هغه وخت نه د بطلیموس نظریه تاسو څه دپاره خوښه کړې وه د بطلیموس نظریه عیسایانو دې دپاره خوښه کړې وه چې دا د بایبل مطابق وه. خو چې کله به فلاسفه وکتل چې بھئی دا خبره خو د دوی غلطه ده لیکن زموږ د قرآن کریم یو آیات هم دی د دغه نه نشي ثابتولی چې د ساينس نه خلاف وي. لکه دی د وزمکو وضاحت وکړو سو یاره دا سیمسون جون وایي یاره قرآن کې د وزمکو او اسمانو ذکر دی موږ له دې ثابت دي کې وزمکې. نو موږ وایو ساينس خو د 5 کالو بچی دی 15% ساينس معلومات کړي څو اول خو ساينس دام نشو ثابتولی چې دا کائنات مرکز نشته دی ویلي مرکز و انور دی. دا خو اوس ایډن هیبل په د 20 صدۍ کې وضاحت وکړو چې هغه د دوربین په ذریعه وکړه چې دا کائنات ورځ په ورځ خورېږي. والسماء بنیناها بأیدی وإنا لموسعون. دغه شانته کې د خوږو اوبو د ترخو اوبو د مالګینو اوبو په باره کې بینهما برزخ لا یبغیان په دې کې د غیب پرده ده. ساينس خو بچی دی اسلام هغه وخت وضاحت کړو کله چې فرانسیس بیکن او دا ګیلیل دوی چې هم کتل چې مرکز څه شی دی دا ځمکه نه ده بیا د خپل مذهب سره خلاف راغی. خو بیا هم د دې ګیلیل او د دې فرانسیس بیکن د دې ټولو نظریه وه چې د انور په خپل ځای ولاړ دی. اسلام هغه وخت وضاحت کړی چې والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. اسلام خو هغه وخت وضاحت کړی. اوس که بعضې خبرې نه دي ثابت شوي لکه د اوس مکو د و اسمانونو نو ساينس اوسه پورې ماشوم بچی دی. اسلام خو ساينس خو ورځ په ورځ تجربات کوي. یوه تجربه په خپله باندې ریچارډ ډاکن وایي کله به کم وخته پورې به موږ څه کوو موږ به دا تیوري بدلو را بدلو. موږ له داسې تیوري پکار دغه تیوري اسلام دی چې موږ ته ویل چې واسمانونه موجود دي وزمکې موجود دي او چې څه وضاحت کېږي تر قیامته پورې دا به قرآن کریم ذکر کړی وي. البته موږ مخکې وضاحت کړی چې قرآن کریم د ساينس کتاب نه دی. دی هغه یو پادري سوال کوي و 1,40,000 کم بیش انبیاء کرام دي وایي ما له قرآن نه دا ثابت کړه. نو ما ورته ویل قرآن کریم سره د انبیاء کرامو تاریخ کتاب خو نه دی د دوی په بایبل کې لیکلي دي. هغوی به انبیاء کرام شهیدان کول 50 انبیاء کرام په یو غار کې پټ شو د یو ظالم باچا د وجې. ما ورته ویل ته د 50 انبیاء کرامو نومونه ځه ستا بایبل لیکلي چې کم انبیاء کرامو ته یې ماته ثابت کړه. دا خو عجیبه خبره ده چې ورور د قرآن کریم نه د میډیکل کتاب جوړ کړي ته د قرآن کریم نه د ساينس کتاب جوړ کړي. نه دا د هدایت د رشد هدایت دی. تا ته چیلنج درکړی دی فاتو بصورة من مثله ودعوا شهداءکم راوغواړه خپل پکار دی چې دی عیسایان اوسه پورې لسته آیتونه خو راولي وي چې هلکه دی وګوره موږ نه پټ کړي دي. اوسه پورې یو عیسائی پادري دونه نر نشته چې را پیدا شي په قرآن کریم باندې څه وکړي بې ځایه اعتراض کوي. د ده په تحفظ به اعتراض کوي د ده په څه شی د ده په تدویر باندې به اعتراض کوي د ده په حفاظت به موږ د ده سینې نه منتقل کېږي څوک الف باتا نشي بدلولی. ته خو یو قاري مخکې تلاوت شروع کرته وایه زبر زیر پیش ته په دې کې غلط شي. نو دا هغه بې ځایه اعتراضات به کوي خو دا به د دې جواب به څوک کولی شي مولوي صاحبانو چې څوک د دې فن نه خبر وي. نو اول